السلام علیکم ګرانو کتونکو په نوښار کې د غیر قانوني د سونې چې کوم مایننګ نظامپور کې جاري و نو هغې خلاف نن ضلعي انتظامیې بیا یو ځل اپریشن کړی د دې خلاف بار اپریشن کیږي او ضلعي انتظامیې د پریس ریلیز مطابق چې دا ځل اپریشن چې کوم دی هغې کې لږ ډفرنس هم دی او هغې اپریشن نوعیت بدل دی ځکه چې کمې لارې وې مختلفه ځای نه ټارګټ شوي دي تاسو سره شیر کوم نو د مخکې اپریشن او د دې اپریشن څه فرق دی خو دا به راتلونکي وخت کې پته لګي چې آیا د اپریشن په رښتیا اپریشن و که نه صرف د معمول کاروایي وه څنګه چې بازارونو کې کېږي چې جرمانې وشي او بیا همغه کار جاري وي ملاوټ هم شروع وي او ګراني هم شروع وي خو هغوی خپل یو جرمانه هغه واخلي جرمانه زیاته کړي کرپشن پرمیشن هغه فارموله ما تاسو سره شیر کړې ده د نظامپور مختلفو علاقو کې جبای کې امانپوره او توا او غیر چاپیره چې کم ځای کې د سونې غیر قانوني مایننګ جاري و نو هلته کې د ضلعي انتظامیې ورسره چې کوم متعلقه سټیک هولډر دي هغې کې پولیسو او منرل ډپارټمنټ نو دا ډېر هیوي مشینرۍ سره هیوي فورس سره دغه علاقو ته تللي دي او هلته کې مکمل طور باندې کار بند کړی دی او د حکامو مطابق 14 اکسیویټرې هغه په قبضه کې اخیستي دي او دې سره نوره مشینري ټکټرې دي او د هغه دی چې کوم ساز سامان یې هغه تاسو ته پته ده هغه څیزونه هم په قبضه کې اخیستي دي او وینا دا شوې ده چې غیر قانوني سونې مایننګ هغه مکمل طور باندې بند شوی دی دې سره ما چې کومه خبره وکړه چې د تیرو اپریشنو نه دا اپریشن د هغې کې یو چې کوم ډفرنس دی تاسو سره شیر کوم چې د سونې مایننګ دپاره حکومت د ډیزلو په سپلای باندې پابندي لګولې وه او دغه وجه وه چې د سونې چې کوم غیر قانوني مایننګ و نو تر کومې پورې چې مشینرۍ ته ډیزل رسي او نور سازو سامان رسي موبلیل رسي او د هغې چې کوم ضروریات یا ورته پوره کیږي نو هغه پایپ لاینونه چې کوم هغه یې کټ کړي دي په تارو جبه کې چې کوم غټ ګودامونه او د هغې باره کې حکومت د طرف نه دا انکوایري شوې وه چې یاره د نظامپور چې کوم غیر قانوني مایننګ چې کوم انټیلیجنس اطلاعاتو چې دا څومره هلته ډیزل ځي نو هغه ډیزل د تارو جبه کې دلته کې غیر قانوني آیل ډپان دي هغې باندې مونږ تاسو سره خبره کړې ده چې دغلته هر یو کلا کې یو ډیپو دی او دا ډپان په ذخیرو کې جوړ شوي نو په هغه ډپانو باندې چاپه والې ده او هغه یې مکمل طور باندې سیل کړي دي نو دقه یو ډفرنس دی چې کوم سپلایي لینو ایم ولا کټ کړی دی خو د سونې غیر قانوني مایننګ ودرېدو حوالې سره مونږ په دې باندې به شور کېږو هله چې را روانو څو ورځو کې دغلته د مایننګ مکمل طور باندې اوښکاري چې یا بند شي ځکه چې سابقه کوم مونږ کتلي دي نو اپریشن وشي او سبا بیا همغه کار جاري وي څنګه چې په بازارونو کې جرمانې لګي جرمانه واخیستې شي او هغه کار جاري وي به هر حال د حکومت د طرف نه یو قدم دی نو مونږ د وخت نه مخکې دی ته دا نشو ویلی چې دا هغه شی دې کې سپلایي لاین هم کټ شو او تېرو څو ورځو نه هلته چې کوم صورتحال مونږ تاسو سره شیر کړی و چې دغلته کې د میدان جنګ و نو هغه میدان جنګ هم بند شوی دی فایرنګ چې کوم اطلاعات د هغې باره کې دا اطلاعات دي چې فایرنګ مکمل طور باندې بند دی مقامي جرګې مرکې هغه هم پکې کېږي او بل طرف ته یو ډېره لوی چې کوم سیاسي قیادت دی دغلته یو زمونږ چې کوم عوامي سماجي حلقې دي نو هغوی د دې مطالبه کړې ده حکومت نه چې دلته د دې کوم لیز شوی و نو د هغې لیز مطابق دی دا کار جاري کړي چې نو ښار ته او مقامي علاقې ته یې څه فایده راوځي دغه سماجي سیاسي قیادت باقاعده په میډیا باندې خبرې کړې وي چې مونږ په دې باندې چې کوم لیز هولډر دی نو هغه صرف دا نه چې مونږ د مقامي علاقې خبره وکړو چې ته به دلته روډ جوړې او سړک به جوړې بلکې پوره نوښار حوالې سره ورسره خبره کېدی شي نو دا که داسې صورتحال کې دا خبره وشي چې ټولو نه مخکې نوښار نو او بیا په قانوني طریقه باندې دا شی چې کوم لیز دی او د هغې لیز مطابق هغه جاري وساتلی شي او حکومت د هدایتنامې مطابق د حکومت د لیز مطابق حکومت خپل ریټ ته عملي جامه واچوي او د چا چې دا حق دی او چا لیز اخیستی هغه یې جاري وساتي او حکومت له ټیکس هم ورکړي نو دا زموږ معیشت دپاره هم بهتر دی او زموږ علاقې چې کوم کاروباري لحاظ دی دلته علاقایي معیشت دی د خلکو چې کوم ژوند دی په هغې باندې هم د دې بهتر نتیجې مرتب کېږي